گورے بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بيان الضرورة فهو نوع بيان يقع بما لم يوزع له، وهذا على 4 أنواع، منه ما هو في معنى المنطوق به نحو قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث. صدر الكلام أوجب الشركة ثم تخصيص الأم بالثلث دل على أن الأب يستحق الباقية. مولوی صاحب دا بیان چالو دے. اول نمبر منگ دا بیان تعریب کرے و لغوی اصطلاحی اول باس. دویم باس کم دا بیان 15 اقسام بیان کرے و، بیان تقریر، بیان تفسیر، بیان تغییر، بیان تبدیل، بیان ضرورت اور وجہ حسرم واللہ ذکر کرے و. دریم باس کی دا بیان تقریر تعریف و فهو توکید الکلام بما یقطع احتمال المجاز و الخصوصی، او داغی مثال ہم بیان کرو، حکم ہم واللہ بیان کرو یصح موصولا و مفصولا. سلورم بیان کی باس کی دا بیان تفسیر تعریف شو سا تعریف ہو فهو ما اذا كان اللفظ غیر مکشوف المراد فکشفه ببیانه. مثال ہم واللہ ذکر کرو بیان المجمل والمشترک. حکم ہم واللہ بیان کرے ہو یصح موصولا و مفصولا. سو باس شو سلور. پنزم بیان ہم دا بیان تغییر کرے ہو، بیان تغییر تعریف ہم کرے ہو سو ان یتغیر بیانه معنی کلامه. مثال ہم واللہ ذکر کرے ہو لکا تعلیق و استثناء. حکم ہم واللہ ذکر کرے ہو چی جمہور علماء بنظمانی موصولا صحیح کی گی، مفصولا نہ صحیح کی گی. سو اجزا بیان شو درے. سلورم جز پکی اختلافی مسئلے بھی دعا دا سی بدی جوڑ کو اس ورہ سے دی. اولا مسئلہ خصوص کول پا عموم کی مفصولا صحیح دی کنی دی، دا مسئلہ دا بید دی موافق تفریم اندر الاحناف پنس کردی دا. خاتمی قیسے چی کردی وا خاتمہ دی جینی نم ندے گورے گتمی نم دے. اور پسی دویم مسئلہ اختلافی دی کیفیت دا عمل دی استثناء بیان کرده و سرد دلائل بیان کرده. اختلاف بیان کړي او دلایل بس بیان کړي او به استثناء دو اقسام بیان کړه، متصله او منقطعه. بدی بیان تغییر کې څو اجزا شو، تعریف، مثال، حکم او دو اختلافی مسئلے، بس څلور اجزا شو پکې. اوس ووري بیان ضرورت دا څوم بحث دی، دا شپږم بحث دی. ښه توجه جی. اول نمبر با دا بیانی ضرورت تعریف کو آیا یو. دویم نمبر با دا بیانی ضرورت سلور اقسام بیانو، ہر یو قسم با تعریف کو. بس دو اجزا شو، تعریف دا بیانی ضرورت او دا بیانی ضرورت سلور اقسام دا ہر یو قسم حکم آو. دا مثال تعریف فهمہ دا ہر یو قسم تعریف. دا بیانی ضرورت سے تعریف دی خپل مصنف ذکر کرے. اما بیان ضرورت ہر چی بیان ضرورت دے، یعنی هغه بیان چې هغه حاصل شوی د وجه د ضرورت نه، یعنی دغه بیان د ضرورت په وجه شوی، اضافت د مسبب د سبب ته. فهو نوع بیان تعریف دې ځنه شروع کیږي. فهو نوع بیان دا د بیان ایو نوع د یو جز یقع بما چې دا واقع شوی په یو داسې شی باندې چې سکوت دی، دا بیان په سکوت واقع شوی، بیان په سکوت سره شوی. یقعو دا بیان واقع شوی بما په یو داسې شی باندې چې سکوت دی، لم یوزع له چې هغه بیان د پاره نه وځ شوی، بیان د پاره خو کلام وځ شوی، سکوت خو نه وځ شوی. پوه نه شولې به او دلته بیان په چا مانی سکوت باندې. ما خپل توجه نه ده یار، دلته بیان په چا مانی سکوت مانی، حالان کې د بیان د پاره څوک وځ شوی، کلام ورله وځ شوی. نه څه وای فهو نوع بیان یوجز دا د بیان یو نوع ده، یقع بما لم یوزع له چې دا بیان واقع شوی وي په داسې یو شی باندې چې سکوت دی چې هغه د بیان لپاره وځ شوی نه وي. دوه اجزا شو تعریف کېږي. په پوه شوي. بیا دا بیان ضرورت ما تاسو ویلو تعریف به کوو، بیا به ولا اقسام اجمالی بیانو، وجه حصر بم ولا ذکر کوو، د هر یو قسم بزان له تعریف کوو. خیال هم نه دی.
ناراضي اقسام واوري دا په څلور قسمه معنی دي. یو ما هو بمعنى المنطوق دي، او یو ما يثبت بدلالة حال المتكلم دي. څو شو؟ اول نمبر ما هو بمعنى المنطوق، دریم ما يثبت بدلالة حال المتكلم، دریم ما يثبت ضرورة دفع الغروري. څو شو؟ او څلورم نمبر ما يثبت بضرورة كثرة الكلام. ټول څلور شو کنه. ناراضي وجه حصر میو یا خو دا ماشي ذکر کړی دی لانه اما يكون ثابتا لضرورة كثرة الكلام او لا. دا بیان بیا د ضرورت کثرت کلام د وجه نوی او یا به د کثرت کلام د وجه نه نوی. کچری د ضرورت کثرت کلام د وجه نه څلورم قسم دی. او کشری د ضرورت کثرت کلام د وجه نه نوی نو به با دفع غرور د پاره دا بیان وی د ضرورت نه پیږي پی دا بیان بیا د ضرورت د دفع غرور د پاره، یعنی ضرورت بداوی چې دوکه پکې ختم شي د لپاره بیان وی یا بده لپاره نو کچری د دې د پاره به دریم باست دریم قسم دی. او کشری د دفع غرور د ضرورت د لپاره نو به خالی نوی په حکم د منطوق کې بوي یا په حکم د منطوق کې کشری په حکم د منطوق کې الاول هو الاول نو دا اول دی. او که په حکم د منطوق کې نوی نو الثاني هو الثاني دا دویم قسم دی. به پوهنه شولې به سمویل بیان بخالی نوی یا با د کثرت د ضرورت کثرت کلام د وجه نه یا بنوي کوي څلورم قسم. او کچری د ضرورت کثرت کلام د وجه نه نوی یا په د ضرورت دفع غرور د وجه نه، یعنی ضرورت بداوی چې دوکه په ختم شي او یا بنوي کچری وی دریم دی. دریم کنوی خالی بنوي یا په حکم د منطوق کی یا بنوي نو الاول فالاول والثاني وهو الثاني. به مولوی سما تاسو ویلو اقسام بیانو او بیان کړه وجه حسر به ذکر کوم بیان ذکر شو. اوس داری و تعریف کو اوري منه ما هو في معنى المنطوق به. مولوی سما اوري اول نمبر هغه ده چې وی سکوت خو په حکم د چا کی منطوق کی بیان کیږي په سکوت سره. خدغه بیان اگر که په سکوت کیږي خدا په معنی د منطوق وی ښه، یعنی دې کې د نطق هم دخل وی اگر که بیان په سکوت کیږي او دخل پکې چای نطق مثال لبته ولګي. قران کې الله پاک کوئی مولوی ستا سلوغه کې رہی او ورثه ابواه یو سړی وفات شي او وارثانی مور او پلار پاتې شي سر مور او پلار نو الله پاک کوئی فلی امه الثلث مال درې مې سبه مور ته ورکو پلار د وسونه ورکو دا الله پاک نه بیان کړي. دا خپل معلومه شو چې درې شیسه ټوله د مور او پلار دا مور تم به درې مې سور کړل نو باقي دوی سي چا شوي پلار شولې نه پیږي پی دا الله نه دی ویلي چې باقي دوی سي د پلار شولې. دا سکوت دی، سکوت بیان وکړو خدا سکوت په منزله د په معنا د منطوق دی. ولی شروع کی استحقاق بلار او مور دوړ له ثابت کو سی ویل او ورثه ابواه دغه د شروع د استحقاق ثابتول چو کنه. لکه مثال په تور باندې زوی مذاکر او اسماعیل چي دیو ته 100 روپۍ ور کوي 500 پکې ذاکر ته ور کوي خپل څه معلوم شو. ذاکر او اسماعیل ته 100 روپۍ زماره طرف ور کوي 200 پکې ذاکر ته ور کوي څه مطلب 800 خیال نه دی. دا شروع کلام چې لکه 100 روپۍ ذاکر او اسماعیل ته ور کوي دا خو منطوق دی کنه. ته دې پکې داخل دی کې خیر می دی کنه دی. ابه ویل 200 پکې ذاکر ته ور کوي باقي 800 پاتې شو. دغه 800 بقایا اگر که کلام به نه دی شوی سکوت بیان وکړو خو شروع کې دا سکوت په منزله د چاو دا شروع کې به نطق نه ثابت شوی نو ته ویل کېږي سکوت به معنی منطوق. تاسو ګورئ ونیسم منه بعضی د بیان ضرورت نه ما بیان دی هو فی معنی المنطوق به چاغه بیان په معنی د منطوق به وی لکه مثال نحو قوله تعالی وورثه ابواه او د دې مړي وارثان جوړ شي څوک مور بلاری نو ګوره دې ځنه دې معنی کلام مو شو خدا منطوق د استحقاق مور بلار دوړو ته ثابت کو د دې زید وجنه د استحقاق د ثابتولو د وجنه په معنی د منطوق دی. فلی ام ثلث به مور د بارز
سلسته نو اور صدر الکلام چې او جب شرکت ثابت کوخه چې مور او پلار دواړه په میراث کې شریک وي. ثم تخصیص الام به تخصیص د فلام الثلث چې ویلو دلالت کوي علی ان الاب پلار چې يستحق الباقيه دا مستحق د شاده د باقی دی. نفسوار بیان دا بیان شو په سکوت سره شو خو مرګرتیا به کې ور سره د چا دا صدر کلام ور سره اشتراکه بیان دا بیان شو به صدر کلام د وجنا لا به محض سکوت محض سکوت د وجنا نه دی نه دی د وجنا دا په منزله د چا دی منطوق دی معنا د منطوق دی څه مشکل هونو کنه. دویم لراشیدا خو انتهی آسان دی. دویم نمبر بیان ضرورت کی ما یثبت بدلالت حال المتکلم. توجه وکړه د شینما پاس کړی دی غره ما ته پته راځي چې خندا درځي کړسي ان کنټرول کا ته چې کم تاوی کې ما ته پته راځي معیوب نه غنما خدا شینما ټول کړی دی نو تجربه نه وته نو پر کس لاګ اشاره باندې پیګم چې بهرحال تو کتاب مشکل سبقي توجه بکی انتهی ضروری وي نو بیا به دغه نور سوچونه ختموي که روز ته څومره خان دی ما ته مو کې زمون په لګو خاندم حاجی بهر حال ګورې خو دې په څه نه خاندي دې په څه نه خاندي به خیر ها بس رکی کی توجه جی. دویم نمبر چې کوم دی ما یثبت بدلالت حال المتکلم دی وليس سکوت به سکوت خدا سکوت به انا سکوت به بیان کوي سکوت به څه کوي ولی حال د متکلم به دغه بیان باندې دلالت کوي یعنی بیان خو به سکوت سره وي سکوت سره خو حال د متکلم خو ساکتی کنه حال کا قول نه د حال دغه حال د متکلم به خپل بیان کوي. لکه مثال په تور باندې تاسو به حدیث تعریفونه کی وی حدیث د نبی علیہ السلام قول ته ویل کیږي د نبی علیہ السلام فعل ته ویل کیږي او تقریر مورید لري کنه چې نبی علیہ السلام یو کار ویني او څونه وایي د دې خبرې دلیل دی چې دا شی جایز دی ځکه نبی علیہ السلام مبارک وایي دا خو امر الله په قران کې څه وایي یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر دا خو دې پر راغلی دا کار دی نو چې یو کس صحابي به یو کار کوو نبی علیہ السلام به ورته څه نه ویل دا به دې خبرې دلیل چې دا شی دی جایز دی نو ویلي به نو چې جایز دی دغه سکوت چې وکنه سکوت حال د متکلم د نبی علیہ السلام حالت د وجنه منزله به چاو بیان دا جایز دی نه پیږي دا تقسیم اصول الشاشی کې و قسمه جوړ کړي د بیان کدل د بنځ دي ناغه د مستقل اقسام جوړ کړي دي وګورئ ومنه بعض د بیان ضرورت نه ما هغه بیان دی ثبوت او ثابتيږي بدلالت حال المتکلم بدلا د وجد دلالت د حال نا کم حال چې د متکلم حال دی او ساکن دی ساکت دی مچره حال د متکلم دی ساکت دی به بیان کوي مثل سکوت صاحب الشرعي لك سکوت د صاحب شرعي عند امر د یو امر په وخت کې يعين ویني او سکوت په اختیار کې د دې خبرې دلیل دی جایز دی. لکه امام بخاری بابي خیره با په دې مسله یو سړی جنابت په حالت کې ګرځیدل شي کني شي هغه به د ابو هريره رضی الله عنه د حدیث دلیل کې راوړی دی چې هغه بازار کې ګرځیدل نبی علیہ السلام ولیدل منډه کړه لاړې به وته الوجه سره ملاونه شول منډه دکړه وی غسل کیو جنابت په حالت کې معلومه شولا جنابت په حالت کې ګرځیدل جایز دی. نبی علیہ السلام ته دا ونه ویل ها جنابت په حالت کې ملا ګرځي دا وته ونه ویل کا نو سکوت کول د دې خبرې دلیل دی چې دا څه جایز دی. لکه مثلا سکوت د صاحب شرعي په وخت د یو کار کې چې ویني د څه نه سکوت وکي ان تغیر نه بدلی لیکه لکه دا کار به مکودا سونه وي يدل على الحقيقه دلالت په حقیقت کوي چې دا کار حق دی حق وفي موضع الحاجه الى البيان دغه شان ولې سبب یو دغه مثال شو یو بل مثال وره یو ځکه بیان د حاجت دی او سکوت وکي دغه سکوت د بیان کار ور کوي بالغ جنې ته پلاني سمل نکاح وکړه څنګه د خوخرستاني کام وکړه سکوت اختیار کی بس مو هدايه کی ان شاء الله تاسو به وي کا یا بورو غنته کی مسکی شي دا سکوت دا بیان دی راضی دی
وفي موضع الحاجت او بزید حاجت کی بیان تا حاجت وی الى الحاجت الى البيان حاجت پر متعلق دے باغزے کی کمزے کی حاجت وی بیان تا يدل على البيان ندام دلالت پر بیان معنی گئی مثل سکوت الصحابه لکه ګورا سکوت صحابه کړه د سره سکوت کړه مولوی سے یو زنانه وا وینځوا هغه وینځوا کا هو تختیدله او یو قبایل ته لاړل ته سړیو د بنی عذرا والا غور سره نکاح وکړه هغه نه بچی پیدا شو څو وخت پس مولا غیر کړ مولا ته معلومات شو چې پلاني ځای کېده عمر رضی الله عنه فیصله وړاندې کړه هغه فیصله وکړه د صحابه په مجلس کې دا وین زغه ته ور کوي خپل مولا ته او دا کوم بچی چې شوی دا لري سړی ته ور کوي خاوند دی یعنی خپل پلار ته حواله کوي خو د بچو قیمت بخ مولا ته ور کوي چاته به ورکی ځکه چې کله وینځه خمور چې کوم دا وینځه وی کنه غلامي نو ما شومانم څه حسابي غلامان بدلته خو دوکا ونه بچی چاته ورکړ پلار ته او د مور مالک ته ولا قیمت ورکړو پاتې شولو دی بچونه کوم منفعت اخیسته او پلاری د خزي وتی کړي وړي روح منفعت اخیسته او د منفعت پیسې مقرر نه کړي سکوتی به وکړو هان کې دا د بیان محل د بیان دی دلته کار چې بیان کړی وي خو چې سکوت یو دا دلیل لري خبره ده چې دې لپاره من دغه نشته ریخه ایواز د دې نشته وره قیمت یې نشته لکه سکوت د صحابه تقویم د منفعت د بدن نه فی ولد المغرور کی دا کار کړو مغرور کستوي چې خزه وته وي ځ آزاد ما غریب وسنی کاو کې دی مت دا ویلو کله می تویل شروع کی کنه وینځه ولته تلی او تختیدلی و به ول ځ آزاد مسلو سره نکاح کړي وا دوکه ور کړی و وینځه و غریب په ګمان د آزاد کړو سو بیان وشو بیان ضرورت کې دوه اقسام وشو دریم برو غریبه ما يثبت ضرورت دفع الغرور هغه بیان چې د دفع غرور د وجه نه ثابت وي دوکه پکې ختميږي کا ډیر بار مثال سره شفیع دی شفیع ته پته غوله کې د لازمه د پټي خاصه کم پټي دی اخر شو او دا بهم سکوت کوي دا سکوت دا بیان د خبره دی چې الکه ز پټي زناله مشتری وایله دا ولی مولوی صاحب دا سکوت په منځلې د بیان جوړوي وای دفع غرور د وجه نه دوکه پکې ختم شي دې ته ضرورت دی چې ختم شي ولی غریب به چا چې خسته هغه به ایرانی چې دا شفیع یې کوي تصرف به کې نشي کولای چې راشي کوي چې واره کوم ولو کوي چې سب کې شي جوړ کما ابا ایرانی غریب نو دا سکوت سنوي دا دې خبره دلیل دی چې بس په راضي دی وایلا نه راسي دا شان مولا دی مولا غلام ولید غلام بیا کوله غلام ته اجازه تجارت غلام کولو او دا ته خګوري وغه تجارت کوي او هیڅ هم نه وای دا د خبرې دلیل دی چې اذن په تجارت شو غلام ته تجارت اجازت ملاو شو امین هو یثبت مشکل خو نه دی کنه چې ثابت وي ضرورت د فل غروري د وجه د دینه چې د وجه د لری کولو د دوکې نه د خلکو نه دوکل لري کوي مثل سکوت د شفیع په مثل سکوت د شفیع او دغه شان سکوت د مولا حين يرى عبده چې مولا ویني خپل غلام لره يبي او خرڅول کوي خستل کوي ومنه ما يثبت بضرورت كثرة الكلام لکبر وګورئ ولې په اخیری قسم د اخیری قسم خلاصه او نچوړ ده دلته بیان په سکوت سره کیږي بیان بچا سره کی سکوت خدا سکوت چیرې کنه دا د دې د وجې دوه وجې د سکوت ولې دي او دا سکوت په منځلې د بیان ولې دي دوه وجې دي یو خدا دا چې دلته سکوت وکړلو ذکر کوي نه ذکر راشه کثرت سره استعمال لړ سره ته معنا اخلي ذکر کول ته څه ضرورت دی مقصد تیر سړی ته معلومیږي نو ذکر کول ته ضرورت دا وجه ویل شي دا ویل شي کچری ذکر کوم نو کلام وګدیږي لہذا نه ذکر کوم دوړو مقصد یو دی کې خیلمی نه رسېږي څلورم نمبر نومې چې نو ما يثبت بضرورت کثرت الكلام نومې دی یعنی هغه بیان چې د سکوت د وجه نه راغلی وي خو وجه څه وي کثرت کلامی نو یا خو دا شی کثیر الاستعمال له کني ذکر کې مراد ته خلق اخلي بس می ذکر کوا او یا که ذکر کوم کلام وګدیږي ني ذکر کوم بس اسم سره په مقصد وي کې بس صحیح ده پوهه به شولې مثال به راشي کا
ومنه ما يثبت هغه چې ثابتيږي د وجه د ضرورت د کثرت کلامنا مثل قول علماءنا لکه دا قول زمنګ د علماء فی من قال مليس بي وسلي تاسو لګ برو ګورئ زویه مکنه علی 100 ودرهم ما ته لګ متوجه شي په ما باندې سل دی ودرهم یو درهم هم دی اوس بر اصل چی شي علی 100 صرف ما باندې سل دی شي سل دا مې ونه ویل بیرست څه ما ودرهم او یو درهم هم دی زموږ علما فرمای احناف دا عتب چیرې دا بیان د معطوف علیهم کوي دا سی وای معطوف چیرې بیان د چام کوي معطوف علیهم کوي نو معنا بدا شي علی 100 درهم و درهم ما باندې سل درهم دی او یو درهم دی ونه رسیدلې دلته 100 درهم کې ته ولې درهم اخلي ذکر کړي خو نه دی سکوت کړي دی خود بیان کار د سکوت چیرې دا داسې لکه درهم چې بیان کو ولی دغه شان استعمال ډیر د خلق معطوف علیه کې د عادت حذفی او معطوف کی ذکر کوي بغیر اکتفا کوي کثرت کلام پکې دی بس ځکه دویم دا که ذکر کو کلام وګدیږي علی 100 درهم و درهم اسی کلام وګدیږي پوهه نشلې دی ام دغه شان علی 100 توجه جبر وګوره علی 100 وقفیز حنطه ما باندې سل دی او یو قفیز د غنمو اوس بسل چی شي زمنګ د حنا فرایدا دا چې په دې سل کې د عادت نه ممیز نه چې کوم دی ممیز او د تمیز نه سکوت کړي دي خو معطوف ته دغه بیان کوي کړنو علی 100 وقفیز حنطه دغه قفیز حنطه دلته مراد دی یعنی علی 100 قفیز حنطه وقفیز حنطه دا مطلب بشي پوهه نشولې به عدل تم سوجنا یو خو استعمال کثیر د کني ذکر کې مراد خلکو تاثیرېږي دویم نمبردار کلام وګدیږي که ذکر کو امام شافعی سے موږ سره بده کې اختلاف کوي هغه وینا علی 100 ودرهم کې با یو درهم شي او په میاو کې باغ ته وي څه دی مراد اداره ته وایا متکلم دا چا چې اقرار پزانو کو کنه ما باندې سل دی یو درهم یو درهم شو رسول کې باندې د بیان له اعتبار کې دی ویل سل کې زما پلانې مرادو مثال به طور معنی کپڑے میں مراد دی درہم میں مراد دی دینار میں مراد دی اسی غنم و دانی میں مراد دی وہ یہ کہ کنا چی ولا قلب اعتبار دی سو کوئی ام دغه شان 100 وقفیذ حنتتن کی امام شافعی سے دا مسئلہ کوي امام شافعی سره پر دلیل وره دلیل ولدار یو سره داسي وي مولوی صاحب متوجه شي علی 100 وصوم سوي علی 100 وثوبن بده کې ټول اتفاق دی ماته متوجه شي ښا امام شافعی سی وای دې کې تاسو حناف سره ایدا تاسو دا خبره کوي علی 100 وثوبن کې دا معطوف چې معطوف دا بیان د معطوف علیه نه کوي بلکې د متکلم ته به چې زر کو د 100 نه د سم مراد دی هغه چې سی ویل غیله به اعتبار ورکه نه چې 100 وثوبن کې دا مسله ده نو 100 ودرهم کې دا کا کنه 100 وقفیز حنتتن کې دا کا کنه دا څه کوي خبره پوهه شولې موږ ته وینې چې دوړ کې فرق دی موږ چې کوم خبر وکړه موږ ولې علت څه ویلو هغه شی چې هغه استعمال دغه شان ډیر وي دا ویلو او کلام ورسره وګديږي او دا استعمال باغ شي ډیر وي هغه شی چې دا هغه ما فی الذمه واجبېږي دا وجوب ما فی الذمه ثابتېږي دا باغ شي کې وي نه پیږي څه ویلو لسه په معاملاتو کې پچا کم شی لازم راځي عام طور باندې بدمانه یعنی بدمانه قرض کیږي د سی وو یو کرا هغه شی نو کې دا کار کیږي پادش والا کپڑا دا پچا قرض کیږي نه صرف یو صورت کې کپڑے د قرض کېدلو پچا باندې لازمېدل صرف یو صورت دی کوم صورت دی هغه دا چې بیا سلام وشي هغه روپۍ ته ما راکې به ولزه مېش دوه مېش درې مېش بس کپڑے درکوم نه یو صورت کې ما باندې کپڑے زما په ذمہ را لې معاملاتو کې انور صورتونه د کپڑے د لازم والی نشته او موږ په معاملاتو کې هغه شی یادو چې هغه ما فی ذمه کثرت سره واجبېږي لکه درهم شو غنم شو خلکو یو بل باندې پیسې کوي ما باندې پیسې دی والی الکه شی می تاخیسته روپۍ باندې ورکړي پیسې دی والی قرض می تاخیسته پیسې دی والی الکه والی در باندې پیسې دی او شی می د هلاک کړي وغي پیسې دی نو شل صورتونه جوړیږي نه جوړیږي
او د بیع دغه صرف یو صورت جوړیږي. نو همیشه په سب توایو دا ته چې مثال ذکر کو علی 100 وصوب دا کثرت استعمال نه دی، بس یو صورت کې ما فی الذمه راځي چې هغه د بیع سلام صورت دی. وګوره خبره ختمه کا. مثل قول علماء في من قال فاكس مبارك چوي له اكس في من مبارك اكس کس من علماء قول کوي قال چا کس وي له د فلاني علي بما بان 100 ودرهم سل او یو درهم دي یا وي 100 وقفيد حنتين. نو من وايي علماء وايي ان العطف دلته چې عاطف چې معطوف جويل بیان دا ګرځول شوی دی بیان د چا لپاره یا جعل علماء ګرځولې دی بیان ګرځولې د چا لپاره للمئات د مئاتو د لپاره دا معطوف ښه. وقال امام شافعي رحمه الله وي القول قوله قول بالقائل مقر معتبر وي په بیان د فی بیان المئه په بیان د مئو کې کما اذا قال لك قائل وي مقر له علی 100 وصوب دلته تاسو احناف منی چې مئو کې د مقر قول له اعتبار دی. قلنا من غایم لیسب ان حذف المعطوف حذف د معطوف چره معطوف علیه چره دا متعارف ده متعارف پچا کې په عادت کې حکم ده کې ضرورت کثرت العادت وي ځکه عادت ډیر استعمالي او طول الكلام او د دې وجنه چې دا زمنګ دلیل دی ښا یو خدای ډیر استعماليږي ارچا ته پته لګي پلانې شه مراد دی کوم چې معطوف کړي اچا کې مراد دی معطوف علیه کې بل کلام وګديږي ولی ذکر کې پاتې شل استاد مسله انواوره هغه جواب کوي وذالک او دا پاغه ځای کې وی فيما پاغه ځای کې يثبت وجوبه چې دا یو شی وجوب ثابتيږي فی الذمه ثابتيږي فی عامه المعاملات په معاملاتو کې ثابتيږي لکه مکیل شو او موزون شو پاتې شو لکه کپڑا نه مکیل دی او نه موزون دی او فهم معاملاتو کې صرف یو صورت کې ما فی الذمه ثابتيږي دون سیاب فإن هذا کپڑی چې لا تثبت فی الذمه دا فی الذمه نه ثابتيږي الا بطريق خاص وهو السلام یو خاص طریقې سره چې هغه سلام دی پوه نه شولې به بس ته